وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. معزز و سامعین، اللہ رب العزت د خپل تعارف او د پہچان د پاره د مخلوق سره د رابطې د پاره الله رب العزت خپل کلام مجید قرآن کریم قرآن مقدس یو عظیم کتاب د انسانانو ته رالیږلی دی او الله رب العزت د دې کلام د حفاظت په خپله باندې ذمہواري اخیستې ده او بیا چې څوک د دې کلام پاک تلاوت کوي یا د دې کلام پاک سره تعلق ساتي نو د دغه خلکو سره الله رب العزت د مدد او د نصرت او د دې دپاره د اجر وعده فرمایلی ده. الله رب العزت قرآن مجید کی فرمائی انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک دا قرآن کریم مونږ نازل کړی دی او د دې حفاظت مونږ په خپله باندې کوو. د قرآن مجید نه مخکې چې څومره کتب سماویه د اسمان نه نازل شوي کتابونه راغلي دي نو هغه په خپل اصلي شکل کې نه دي پاتې شوي، بلکې په هغې کې تحریفات شوي دي او بدلون پکې شوی دی، په اصل شکل کې نه دي باقی. یو قرآن مجید دی دا د دې معجزه ده او د الله رب العزت وعده ده چې د دې الله رب العزت په خپله باندې حفاظت فرمایي. اوس هم په دې دور کې قادیانیان لګیا دي او قرآن مجید کی تحریفات کوي او دغه قرآن مجید په تحریف شوي شکل کې چې ځان نه پکې الفاظ او حروف لیکي مفت تقسیمه په کورونو کې هم تقسیمه. نو لہٰذا ځان د داسې قرآن مجیدونو نه وساتو چې کم په اصلي شکل کې نه بلکې هر چاله پکار ده د قرآن مجید د حفاظت دپاره چې هر سړی خپل بچی د قرآن حافظ کړي او د قرآن مجید حفظ د انسان په ترقۍ کې هیڅ رکاوټ نه دی. د قرآن مجید حفظ د انسانانو په ترقۍ کې هیڅ رکاوټ نه دی بلکې د معاون دی، بلکې دا معاون دی دلو په زندګۍ کې انشاءالله فائدہ ورکوي، په هر موړ کې بوله ورکوي. نو قرآن مجید په خپله باندې حفظ کو او په خپلو بچو باندې خپل اولاد باندې هم د قرآن مجید حفظ وکړو. هارون الرشید یو بادشاه د ده په دور کې ده به یو مجلس لګاو او دا مجلس به په کال کې یو ځل خامخا په دې مجلس کې به مختلف علما راتلا او هر عالم چې براغي نو ده به د خپل علم جوهر ښودله او په سټیج باندې به خپل بیان کو. عوام به هم ناسو، علما به هم ناسو، خلک به ناسو، عوام خواص ټول به ناسو او دا خبرې به یې اورېدې. دا به یو مجلس او ډېر وخته پورې به په ګنټو باندې به دا مجلس چلېدو. په نمبر به یو عالم راتلو خپل خیالاتو اظهار به یې کو. یو ځل دغه شان یو سټیج سجاو شوی دی او خلک ناست دي او بیان اوري. نو دې سټیج ته یو ناشنا غونډه کې سړی راغی او هغه ناشنا سړي درخواست وکړو چې ماته دې پکې د بیان موقع راشي چې زه پکې بیان وکړم. میلمه او خلکو یې خاطر وکړو او درې د بیان موقع ورکړه. کله چې دا سړی په سټیج باندې ودرېدو او د تقریر وکړو نو داسې تقریر، داسې فصیح او داسې بلیغ، داسې خلک یې حیران پاتې کړه، داسې ښایسته تقریر وکړو. علما ته هم متاثره شو چې یاره دا څنګه عجیبه خبرې کوي. کله چې د ده بیان ختم شو دا علما چې په اپس کې بیا کیني نو د یو بل نه تپوس کوي یاره بهی ته کومې مدرسې نه فارغ یې، ستا کم عالم استاذ دی، ستا استادان څوک دي، په کوم ځای کې وستا مصروفیات دي، دا تپوسونه د یو بل نه کوي. د دې مولانا صاحب نه دغه علماو تپوس وکړو چې بهی تا دومره ښایسته خبرې وکړې او دومره تا د قرآن علوم بیان کړه او معارف دې بیان کړه، تا دا علم کم ځای حاصل کړی؟
ته د کومې مدرسې نه فارغ نو هغه ورته وایي تاسو سوال غلط وکړو وایي څنګه وایي اول تپوس به هم زمانه دا کړی و چې ته مسلمان یې که نه علما یې حیران کړه چې ته مسلمان نه یې نو زموږ په سټیج باندې بیا څه کې دلته وایي او زه مسلمان نه یم زه مسلمان نه یم خو د حق تلاش کوونکی یم زه لا په ریسرچ یم په دې خبرې په تحقیق پسې لګېدلی یم چې په کم یو مذهب یهودیت عیسایت او دغه شان دا اسلام چې په دې مذهبونو کې کم یو مذهب حق دی ځکه چې ټولو سره د آسماني کتاب دعوه کوي چې زموږ سره آسماني کتاب دی نو زه په دې کې ریسرچ کوم چې کم یو پکې ماته صحیح معلوم شو زه به بیا حق یو مذهب خپلوم دا خلکو یې لکه خدای دې تباهي نصیب کړه الله یې د هدایت نصیب کړه دا دې څه وکړه مونږ خو دې حیران کړو دومره ښایسته خبرې او دلته ته پکې مسلمان هم نه هلکه مسلمان شه که نه 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 ستاسو په خبرو نه مسلمانېږه زه به خپل تحقیق کوم بهرحال د خلکو خپل خپل ذهنونه یې سوچي د دغه سوچ وخت تېر شو یو کال بعد بیا هغه شان محفل لګېدلی دی او علما ناست دي او په سټیج باندې او هر عالم راځي او خپل علمي جوهر ښیي بیانات کوي د عوامو زړونه ګټي په دې کې حقه میلمه بیا راغی چې هغه میلمه راغی نو درخواست یې وکړو چې جي ماله به کې د خبرې موقع راکوي وغلی که نه به قلار باندې تاله به کې څه له موقع درکړو تا خو به تېر شوي ویرې دې بیان وکړو ډېر مزدار و خلک ډېر متاثره کړي وو او په خپله مسلمان نه وی نه یم وی یم دا څنګه خبره تا خو وایي چې بھائی زه اسلام ستاسو په خوله نه قبلوم که نه ستاسو په خوله مې نه قبلوم خو ما اسلام قبول کړی دی مسلمان یم اوس تاسو ته زه کارګزاري سناوه هم صرف په دې سټیج باندې چې تاسو خو واورئ که نه چې څنګه مسلمان شوی هارون رشید باچا یې بهي دله موقع ورکړی ځکه چې دا خبره ډېره اهم او ضروري ده دې په سټیج باندې ودرېدو او وایي چې بھائی زه یو پړه لیکه سړی یم او لیکل لوستل ډېر ښکلي کوم د دې سره خطاط یم زه به بهترین انداز باندې لیکل کوم ما داسې وکړه چې تورات مې په ډېر ښایسته انداز باندې په ښایسته قلم باندې مې ولیکو په بهترین ډیزاین طریقې باندې او هغه مې ښکلې ښایسته مجلد کو او هغې باندې مې جلد وغیره هر څه چړاو کړه هر څه مې وکړه کله چې مې دا وکړه نو دا مې بیا په یو بهترین یو صندوق موله جوړ کو او ښکلې سجاو مې کو ویې مې وړو د یهودیانو مدرسې ته یهودیانو مدرسې ته چې کله لاړم نو ما هغو ته ووایي چې یاره ما دا ستاسو د کتاب د تورات مقدس د هغې ما خدمت کړی دی لہذا تاسو دا وګورئ وایي د هغې چې کوم هغه مشر علیم و هغه کتاب واخیستو داسې ویې لټو راویې لټو ښکلی کو ډېر خوشحاله شو وایي چې دا خو ډېر غټ خدمت کړی دی بهي د ده اکرام وکئ وایي ما داسې کړي وه چې د لیکایۍ په دوران کې ما په هغې کې د ځان نه ځان نه لیکل کړي وو او څه مې پکې پرېښي وو یو ځای په ځای مې بل ته وړی یو آیات مې یو ځای ته بل آیات بل ځای ته دا ما پکې فرق راویستی و وایي دا مولانا صاحب په دې شي باندې پوه نه شو دا مولانا صاحب په دې فرق باندې پوه نه شو کتاب یې واخیستو زما ډېر اکرام اعزاز او انعام یې رالوکو او زه د هغه ځای نه را رخصت شوم نو ما په خپل ذهن کې ووایي چې دا مذهب پکې څه دی دا ختم دی دا په اصل کې نه دی پاتې دا نه پوهېږي و یهودیت دی ما کرش کو چې دا پکې نه دی بیا مې انجیل ولیکو او انجیل مې هم دقه شان په ښایسته رایټینګ باندې او په ښایسته طریقه باندې ما چې کله ولیکو بیا مې هغه شان سجاو کو ویې مې وړو د عیسایانو مدرسې ته وایي چې کله مې هلته پیش کو نو هغو هم هغه شانه کتاب واخیستو د مانه ویې کتو ښکلی کو او باقاعده پاڼې واړولې تلاوت یې ولو کو خو باقاعده څه غلطي پکې راونه وه ده حالانکې ما پکې د دنیا غلطیانې کړې زما اکرام اعزاز یې وکړو زه ترې راووتم خو په خپل ذهن کې مې وایي چې دا هم ختم دی دا نه دی کرش مې براق کوي بیا مې قرآن مجید ولیکو قرآن مجید مې ولیکو او دا قرآن مجید ما راواخیستو او په دې کې مې د هغې نه سیوا غلطیانې وکړې او دا قرآن مجید ما راوړو د مسلمانانو یو مدرسې ته چې کله ما د مسلمانانو مدرسې ته دا قرآن مجید راوړو او پیش مې کو مولانا صاحب کم محترم صاحب جناس هو هغه زما استقبال وکړو ما ته وایي چې څه مسله ده ما ورته چې ما قرآن مجید خدمت کړی دی
دا مې لیکلی دی او دا تاسو قبول کړئ. هغه وایي چې ورېږه لږ صبر وکړه. وایي چې هلکه یو دوه چڼې راولئ. هغه بجلیګر مولوي صاحب وایي که نه چڼې مڼې وایي یو دوه چڼې راولئ. بھائی وایي دوه کچ کچ چڼې راله طلبا راله. وایي چې کله دا راله نو دا طلبا کېناست. جی مولانا صاحب څنګه څه خدمت وکړو څه ضرورت؟ وایي ضرورت نور څه نشته خو د دې سړي نه دا قرآن مجید والی او د دې د یو بل سره دور وکړئ واړوئ چې څه غلطیانې خو پکې نشته. وایي زما د خپې لګي وربې دی. وایي ما وایي چې زما مخکې مولیانو کتلی و یو دو به څه وکړي. مونږ ته دا طالب علمان نه دا سپخ کاري دا چڼې مونږ ته سپخ کاري حالانکې دا د دې قوم غټه سرمایه ده. ګورئ دا د دې قوم غټه سرمایه ده. ستا پسې قادیانې قرآن کور ته راوړي ته د پته نه لګي. لیکن الحمدلله زما د مدرسې بچې ورکوټې ماشوم چې لا بالغ شوی هم نه دی هغه چې قرآن ناوالي قرآن دې رالیم نه په یاد به درته وایي چې دا ځکه پکې غلط دی ته خو ووایه که نه غلط خو دې ووایه. قاري صاحب مخکې لګیا قرآن وایي په تراو کې مې خیالي که نه ایک دم پسې شاته قاري صاحب وایي بھائی غلط دی ووایي ودرېږه مخکې څنګه دی. الحمدلله دا دی د دې چڼو مونږ چې د چڼې مڼې وایو د دو برکت دی دا الحمدلله د دو قدر وکړو عزت یې وکړو. ماشومانو چې کله قرآن شروع کړو یو چې تله به جو چې ټکې به یې وي یو به یې وایي ورې صبر 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 غلط دی بھائی غلط دی وایي یو دی وایي په ما باندې به خوله راتله چې آیات په مخ په دې ځای کې آیات پاتې دی دلته آیت پرېښی دی هلکه به یې دلته وقف پرېښی دی دلته خو هلکه دا داسې کړی دی چې بھائی د زبر په ځای باندې زیر لګولی دی د یو یو ټکي غلطي دې وړو وړو ماشومانو راویستا. ویله قرآن ختم نه و زه لږ معمولي غونده کې مخکې تللی وم معمولي غونده کې صرف قرآن یې لږ وی وایي ایک دم چې کوم دی هغه محتیم صاحب بې جنه که طالبان ته وایي چې راځئ یو په دې کې چې طالبان نه باندې راپڼ شو که نه چې مو دی چې صبر صبر خدای هم د طالبانو د وهلو نه وساته ګورې ښه الله هم د طالبانو د وهلو نه وساته دا ګوره ډېر ورانو مې ګورې ځان پې ساتئ د مدرسې طالب علم سره به نه چېړئ خبره مې نه پوهېږي. غازي فیصل خالد دا هم د مدرسې طالب علم وګورئ د قرآن حافظ دی نو چېړئ به نه. کله چې د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم په ذات حمله وکړه سړي نو د مدرسې چڼې راپاڅېدو وایي ښه ته په هغه دین باندې حمله کې د کوم دین دپاره چې ما قرباني ورکړې ده ته خو په کور کې په ډبل بیډ باندې پروت یې په فومونو باندې پروت یې او زه په دې چټایانو باندې پروت یم زه سړه روټۍ خورم ته چې کله سحر راپاسې نو ستا مور تاله چې کوم دی ګرمه پراټه او ګرم چی او د چی سره انډي او مختلف څیزونه تاله تیار کی او بیا ورته وایي بچې پاسه که نه کله د پخپو زور کوي د سحر مانځه ته خو پاسېدی نه شي او تا ته څه وایي په 9-10 بجې چې ته کله پاسې د هغې نه بعد ستا خدمت کېږي پخپو د له زور کېږي او راپاتې سئ او تا ته ووایي راشه بچې ناشته وکړه ته صرف درستخان ته نشي راتلی او دلته په مدرسه کې ورکوټې ماشوم دی هغه هم د دې معاشرې دی او دغه ماشوم استاد آواز وکړو پاسه هلکه تهجد ټیم دی سحر مانځه نه څه ټیم دی تهجد ټیم دی او دغه ورکوټې ماشوم د تهجدو په ټیم کې په 3:30 بجې باندې ولاړ دی او الله رب العزت خپل قرآن سنا وهي نفل گئے ناشته لا نه ده تیاره او چې کله ناشته مخې ته راله نو څه ناشته چې کله مخې ته راله نو څه هغه ستا د غټ اختر د سرمنې پیسې وې 100 روپۍ څومره عجیبه ګورې علمیه ده ګورې دې خبرو باندې سوچ پکار دی. مدارس چلیږي په دې زکات خیراتو او په دې سرمنو باندې ستا د موبایل پلاستیکي کور په 200 په 250 په 300 روپۍ دی او ځینې پکې لا ګرانې او چمړه دومره لویه په 100 روپۍ ده. وجه څه ده؟ ځکه چې مدارسو ته پیدا ځي مدارس چرته داسې علما او داسې حافظان پیدا نه کی چې بیا به د قادیانیانو په قرآن کې هغه چې کوم قرآن نه لیکلی دي په هغې کې به فرق راوباسي چې پیدا ګورې غلط دی دلته د عقیده غلطه کړې ده د نبی علیه الصلاة والسلام هستی دا نبی آخر الزمان دی صلی الله تعالی علیه وسلم د دې نه بعد ورې بل نبی نه راځي هغه پکې لیکلي نه راځي به. بهرحال
مودي چې صبر وهاي ما خبر ارته کومه بیا هغه مولانا سی به چې لکه صبر بقلار شي دي وای دې سوای وی طالبانو د الله سونه دې سوچت کړو په مالاندې خولې رامات دي خو یا بګه کله دوه یو ګروز ما درو ورته تباکې می ما دې چې دغه شان چل می کړې دي ما صرف قرآن مجید کی یو آیت دی الله تعالی فرمای انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون چې دا قرآن مجید ما نازل کړی الله تعالی فرمای او د دې حفاظت بسوک کوي الله فرمای زبې کوما وسماوي چې د الله رب العزت حفاظت څنګه کوي یقینا چې الله رب العزت حفاظت د دې سینو په وجه باندې کوي کوم چې د دې حافظانو په سینو کې دا قرآن مجید موجود دی ما چې کله دا ولید کنه مو دې چې مولانا صاحب ستا په لاس باندې اسلام قبلوم او ما ته کلمه وایي چې مسلمان شي او وایي مسلمان شوی ما پوره تحقیق کړی دی او دا تحقیق نه بعد ما اسلام مذهب دا قبول کړی دی نو قرآن مجید داسې یو کتاب دی چې د دې تش کتو ته هم ثواب دی کتو صرف د ګوري مصحف ته هغه ته ګوري یو څو سيزونه په دنیا کې داسې دي چې دې ته تش ته ګوري هم درته ثواب ملاويږي هغه کې یو د قرآن مجید د مصحف دی د قرآن مجید ته چې ته ګوري نو ته به ثواب ملاويږي اکثر خلک تاسو کوي یاره مفتی سے پدې موبایل کې موږ قرآن لولو جایز دی کنه جایز دی نو زه ته دا وایم چې بھائی د قرآن مجید د مصحف د کتو چې کم ثواب دی نو هغه ګورې تا ته په موبایل په کتو کې نه ملاويږي ګورې هغه خپل برکات دی هغه قرآن چې تر اواله وسینې سره یو ځای کې سینه منور شي او موبایل بزان به زمګو نو دا نه منور کوي دا خو هغه حکم نه دی کنه هغه د تدش ګورې ستا بسترو کې برنا راځي ستا په سترګو کې به حیا او پاک دامنی راځي نو په موبایل په کتو کې خدای شي نه راځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ارشاد دی هغه فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نو واوردا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه ارشاد واوریدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې الله رب العزت د دې کلام مجید د دې قرآن مجید په برکت باندې ځینې خلک اوچت کی مرتبه ولور کی او ځینې خلک په ذلیل کې ورسوي صحابه هم تاسو کوي د الله رسوله څوک په ذلیل کېږي څوک رسوا کېږي او څوک په اوچتيږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چا چې د خپل سینې سره ولګاو چا چې د دې سره محبت وکړو چا د دې تلاوت وکړو چا چې د دې علوم د خپل سینو کې دننه کړه دغه خلک اوچتای دغه خلکو له عزت ورګي او کم خلک چې دې ته شاکي د دې احکاماتو ته د دې تعلیم او تعلم ته د دې زده کړې ته د قرآن حفظ عبس غني وای دا وخت زیاده وخت ضایع کیږي داسې بیوقوف خلک شته په دنیا کې حالانکه زمونږ دا تجربه ده څونه چې سکولونه دي تعلیمي ادارې دي هغې کې چې په کم ځای کې امتحان کېږي او حافظ قرآن پکې ناسي نو ټول خلک د هغه نه نقل کوي حافظ قرآن پکې به 1 نمبر په هر ځای کې هغه الله دومره سوچ په الله کړی دی چې خپل کلام یې وځه بس زړه کې او په دماغو کې اچولی دی حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث تے فرمائی مسلم شریف کی روایت تے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د 2 کسانو نه علاوه د چا سره حسد جایز نه دی که جایز وي د 2 کسانو سره به جایز وي اول نمبر هغه سړی چې د الله تعالی ډیر مال ورګړي او دی په د الله په لار کې شپه ورځ خرچي په غریبانو یې خرچ کوي په جماعتونو کې خرچ کوي په مدرسو کې خرچ کوي په یتیمانو یې خرچ کوي چې په کم ځای کې دی نه چې باید د ضرورت دی خرچ کوي د سره حسد وکا چې یا الله معلوم دي سم الله کې ځای خرچ کوم او دیم نمبر هغه سړی دی چې د الله رب العزت د قرآن مجید دولت ور نصیب کړی دی او دی په دې قرآن مجید په تلاوت پسین خاطر دی شپه ورځ بلګیا دی قرآن تلاوت د دې سړي سره حسد وکړي کاش ما ته هم الله رب العزت د قرآن توفیق را کړی وس یو ذهن کې دا اشکال لازي چیرې ما قرآن نه دی ویلې نشم ویلې ان خلم بګي نو څه به حدیث واورئ عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فرمای چې رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمایل یو
چې څوک قرآن لولي د هغه فضیلت دی چې ورځي ولا او دی لولي یا قرآن حافظ دی یا په ناظره باندې تیز دی. یو هغه سړی دی چې دی قرآن لولي خو څه پکې انخلي، نو اول دا یو وره بیا بسي دا دویم وره. ټیک ده. دو فرمایي عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ یقال یعنی لصاحب القرآن چې صاحب قرآن ته بعد قیامت په ورځ باندې ویلی شي اقرأ ورقا، قرآن لولا او د جنت په درجو باندې خېجا، ورتل او قرآن داسې لولا کما كنت ترتل فی الدنیا، څنګه چې په دنیا کې لوستو په هغه سټایل باندې په هغه انداز باندې لولا او جنت په درجو باندې ورخېجا. څومره عجیبه خبره وي یار چې په هغه ورځ باندې به خلک وایي چې خدای پاک د قیامت د سخت نم خلاص کړي. غټه خبره ده جهنم تم غورځي الله خیر دی وم غورځوا، خو دا سخت ډیره زیاته ده. او په دغه ورځ باندې یو سړی راوستې شو او ټول محشر ته وایي چې هلکه محشر خلکو وای نه. اوس مثلا زمون قاری صاحب دی او د والد صاحب می د والد صاحب دی او د خاندانونو پوری خلک ناس دی او قاری صاحب دوی یلکه د قیامت پر ورځ الله تعالی فرمایي راشه قاری صاحب او قرآن ولا او دې الف لام میم نه شروع. ورکه دا څومره عجیبه اعزاز دی یار، څومره عجیبه اعزاز دی. د قیامت پر خلک په سخت او په تکلیف دی او دته الله تعالی فرمایي قرآن ولا او دې قرآن شروع کوي چې څنګه آیت وې درجه بلندیږي. درجه څومره د زوم د جمعات ته پړو امره چې په یو پړوي نه بلی پړوي تر وخېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یو درجه کم چې په یو آیت باندې ملاویږي د ځمکې نه والا د اسمانه پوری یو درجه ده و یو قدم چې تر عرش پوری رسی مالی دلې د رفتار د درویشان هغه د درویشان ها یو قدم یې تر عرش پوری رسی چې څنګه وی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه تدلته په سختو په خلو کې او په مصیبتونو کې نخته او قاری صاحب روان دی هغه د الله تعالی عرش ته رسی د اسمانه پوری د پرواز دی د یو قدم یو آیت او چې بیا قرآن لولیو موږ دلته په اورېدو باندې ستړي شو که نه اورو او قاري صاحب د قیامت په ورځ باندې لګیایي الله رب العزت ورته دا بدله ورکوي. دویم حدیث دی از عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام البررة، کم سړی د قرآن ماهر دی په قرآن باندې پوهیږي دی به دا محترمو برکتی لیکون کې فرشتو سره وي. او دیم وی چې والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، یو سړی داسې دی چې هغه قرآن لولي خو دې پکې انخلي په سخته په تکلیف یې وایي. نو فرمایي چې فله اجران، د ده دپاره دوه اجر دي، یو د دې سبق ویلو او یو د دې مشقت برداشت کولو. الله رب العزت دې مونږ ته هم د قرآن مجید د دولت را نصیب کی. مشکل نه دی ګوره، شیطان نه داسې ګران کړی دی. مونږ کوشش کو شروع کو اسانه کړه راته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کم سړی به کې انخلي دغه دپاره دوه اجر دي. خو ګورې د قرآن ویونکی کم چې په صحیح تلفظ سره لولي او طریقو له ورځي نو د هغه ته ګورې چرته هم نشي رسېدی. ګورې دوه اجر به وي خو د دې بل اجر پټ دی چې څومره دی نو هغه الله رب العزت بولا د خپل شای نشان ورکوي.